سورہ نور اتلسم سپارہ آیت نمبر شپږ دیرش. مثال د توحید الله تعالی ذکر کو. وشوی فی بیوت اذن الله ان ترفع. ذکر د جمعات کئی چې دا جمعتونه دا د څه دپاره جوړ دي؟ دا د مؤمن د پاره عبادت خانه ده. دی برازی او په دې جمعات کې به عبادت کوي. الله تعالی وی اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. الله تعالی حکم کړی دی دا چې پورته کړی شي او په یاد کړی شي په دې کې نوم د الله تعالی. جمعات د دې دپاره دی چې په دې کې د الله تعالی یاد وشي او په دې باندې आवाज پورته کړی شي. دا आवाज پورته کولو دا مطلب نه دی چې دې په زور باندې ذکر شروع کړي او حلقې هغه ولګوي. لکه نن سبا چې په دې جمعتونو کې حلقې لګي، د لرې لرې نه خلک راځي او یو کس ناستي هغه په لوډ سپیکر باندې ذکر کوي او دا نور ورپسې وایي په زوره باندې. دا مراد نه دی. یو ځل صحابه کرام روانو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې او په زوره زوره باندې ذکر کو. نبی علیہ السلام ورته اربعوا علی انفسکم فإنکم لا تدعون اصم ولا غائبا. په دې ځان لږ رحم وکئ، چغې مو وهئ، په ارام ارام سره الله تعالی یادوئ. تاسو کون او غایب ذات ته آوازونه نه کوئ. کون هم نه دی او هغه غایب هم نه دی. کڼېدل دا د مخلوق صفت دی او الله تعالی د دې نه پاک دی. دا یو عیب دی او الله تعالی د هر قسم عیب نه پاک دی او غایب هم نه دی. الله تعالی ته د هر ځای پته ده او د هر څه ورته پته ده. نو تاسو په ځان باندې رحم وکړئ او چې دی نو په مزه مزه باندې ذکر کوئ. علماو لیکلي په زوره باندې ذکر کول دا بدعت دی. البته یو سړی ځان له ناستې په یو کمره کې او دې د توجه برابرولو دپاره ذکر کوي، نو د توجه برابرولو دپاره دې دومره په زوره وایي چې دې په دې خپلو غوږونو اوري. ځان له ناستې حلقې نه ده لګولې، اشتهارونه یې نه دي چاپ کړي چې فلانې ورځ باندې به د ذکر حلقه لګي او تاسو به راځئ. د دې د سلفو صالحینو نه څه ثبوت نشته. نو د دې نه مراد دا نه دی چې په زوره ذکر کوئ، خو د دې مطلب دا دی چې د الله تعالی یاد هغه په جمعات کې کېږي نو جمعات به آباد وي. دویم مطلب د دې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ذکر کوي یذکر فیها اسمه یتلا فیها کتابه، چې په دې کې د الله تعالی کتاب لستی شي. د جمعات آبادی هغه دا دی چې په دې کې تلاوت د الله تعالی د کتابي، درس قرآن د الله تعالی د کتابي، حلقه د درس چې نو په هغې کې لګي. مسجد نبوي که ملګري چې تلي هغې به لیدلي هم وي، هلته اوس هم ځای په ځای باندې حلقې لګي د درس او د تدریس. داسې هم وي چې هلکان راځي هغې ته ښودنه کېږي، څوک حفظ کوي څوک ناظره کوي. هغه هم وي او دا هم وي چې باقاعده حلقه د درس قرآن لګي. مسجد حرام کې هم لګي، مسجد نبوي کې هم لګي، حلقه د درس قرآن لګي. عربی کې ځان لئی، اردو کې ځان لئی، د شوافیو ځان لئی، د حنابلو ځان لئی، د امام ابو حنیفه رحم الله د مسلک ځان لئی. ټول درسونه چې نه ځای په ځای باندې روان. ځکه د جمعات آبادی دا دی چې په دې کې د الله تعالی د کتاب درس کیږي او د الله تعالی د کتاب لوستل پکې کیږي. شیخ د پنجبیر مدظل العالی وایي یو ځل لاړم، غالبا سنگاپور یادو،
دلته لاړم او یو جومات کې لمونځ کو، په هغه جومات کې ډېر ښایسته غټ جینو جومات و او په هغې کې صرف لمونځ کېده، درس مرس پکې نه و. ما چې کاش ډېر ښایسته جومات دی خو چې د قرآن درس پکې وي. و یو ګوټ ته ودرېدم، هسې مې په زوره زوره یو آیت ووی او د هغې ترجمه مې وکړه. ما چې یاره دا خو پکې شروع شي که نه، او پکې وشي که نه، زما حصه او پکې واغستی شي. نو جومات ته په ګټو په لوټو باندې آباد نی، خو چې دا په اعمالو باندې آباد دي. جومات ته ښایسته جوړ کړ، ماربلونه او ټایلونه او چې نو سیلینګونه او چې دی نو ایسیګان هر سره پکې ولګول، خو چې په هغې کې د الله تعالی د کتاب درس نشته، په هغې کې دینی اعمال نشته او په اعمالو هغه آباد نه دی. دغه آبادي د جومات نه دی. ښه خبره ده چې په دغې باندې هم جوړ شي، په دغې باندې هم ښایسته کړي شي. حقیقي آبادی د جومات دا دی چې په دې کې د الله تعالی د کتاب درس وي، هغې ته حلقه لګي، کسان راځي او هغه ورته کښېني. ویذکر فیها اسمه ای یتلی فیها کتابه یسبح له فیها بالغدو والآصال. پاکی بیانوي د دې الله تعالی په دې جوماتونو کې سبا او بیګا. سبا او بیګا مطلب دا دی چې همیشه د پاره دی لګیا دی او د الله تعالی د کتاب لوستل کوي، د الله تعالی پاکی بیانوي، د الله تعالی د هغه صفاتونه چې کم هغه صفات چې هغه له خلکو ویلي دي او هغه د الله مناسب نه دي، د هغې نه پاکي بیانېږي، د شرکیاتو نه او په هغې باندې رد کېږي. الله تعالی په تاسو باندې او په دې جومات باندې لوی رحم کړی دی او لوی نعمت او لوی احسان د الله تعالی دی. د دې قدر پکار دی. د ساري امیر صاحبان هغه ناستي نو هغه مشوره وکړي، د مشورې نه مخکې یو څو خبرې وکړي، هغه هم د دین مشغوله دی او د دین شغل دی. نو مازدیګر هغه د فضایل اعمال تعلیم کیږي، نو ماښام هغه درس حدیث کیږي او ماسخوتن هغه درس د قرآن کیږي. څلور اوقات هغه چې نو مکمل هغه ډک دي او په هغې کې څه نه څه بیان هغه د دین کیږي. لږ دی یا ډېر دی، یو کس کینی یا دوه کسه کینی، په هغه آواز لګي، هغه آواز روان دی. د دې قدر بدایي چې مونږ او تاسو په دې کې حصه واخلو، مونږ او تاسو دې له ټیم وباسو. ځکه په مونږ باندې حجت تام دی چې تا ته بیان کیږي او په ورځ کې ته څلور ټیمه چې نو بیان کیږي، تا پکې یو ټیم لم وخت نشو ویستی، ته ورته نشوې کېناستی، پکې سم نشو زده کولی. الله وی یسبح له فیها بالغدو والآصال. پاکی بیانېږي د دې الله دپاره په دې کې سبا او بیګا. د سبا او د بیګا دا مطلب نه دی چې صرف سهار او ماښام. د سبا او بیګا موږ پښتو کې هم وایو، هلکه د فلاني بل کار نشته خو سهار او ماښام را روان دی. نو سهار او ماښام مطلب دی چې دی همیشه راځي او ډېر راځي. نو د الله پاکي بیانېدل سهار ماښام یعنی همیشه بیانېدل. څومره چې بیانولی شو نو هغه همره بیان کا، هغه همره به فایده زیاته وي.